دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعا ډیر عجیبه ده. یو ځای نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ډیر تنگ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله تعالی لاس اوچت کړو، اللهم ايد الاسلام باحد العمرين، الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوه عمرینو سره. الله په دې دوه عمرینو کې یو مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي. ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو، یو عمر بن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر بن هشام، او دویم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډیر زورور دي او مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بار بار وغوښتله. نو مکه مکرمه مشرکین راټول شو دار الندوی ته، د دوی د جرګو چې کوم ځای و، هغه کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، دونه به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او د عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. عمر رضی الله تعالی عنہ فاسد او دا توره راویسته یو کړاسې ولا ورکو، ما یې څه مسله خو راخ کړې د دې پیغمبر نه، یو تن دې ټولې په لړزان کړی زم چې وسیل سر راوړم چې دا خبره واره کوم چې کیسه خلاصه کوم. ابو جهل ورته وی عمره کو دا کار دی وکړو، سلو خان در لپاره انعام کړي، سلو خانو سلو خان در لپاره انعام کړي کو دا کار دی وکړو. وی یقیني وی او وی وسه تماشا کوو چې سر لپاره خپل کې ورته وکړه. دار الندوی نه په سخت غوسه کې وروته را روان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې، دا غي په مرګ پسې را روان دی. فلانه کې یو صحابي مخې ورغی، سعد رضی الله تعالی عنہ، وی عمر خیر خو دې ولې ډیر وخت رواني په غوسه کې چیرته رواني؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم مبارک ډیر په بدو الفاظ واغستو. وی زم پاغه پسې چې دا سر ته کلام کم چې دا خلک ته وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنہ ته ویلو، وی عمر دا نشي کولای، دا نشي کولای ته ولې نشم کوي، بس نشي کولای، هغه ته نږدې کېدم نشي. نو وی ښه وی چې تم صحابي شوی دا ملګری شوی کو، تم به دین شیخ خپل د پلان کې دین دی پرې دا ملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایل، وی او زم دا ملګری ته دې ځای ته زمانه قدم نشاړه ولې پاغه پسې. عمر رضی الله تعالی عنہ تور راويستا، وی چورم به ستا کار تمام کم نورست به پاغه پسې زم چې د پیتور واړه. سعد رضی الله تعالی عنہ توري تلاش کو، قریب دا و چې په بل گزارونه کړې خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خلینو یو خبر وته، وی عمره مو زمان محبوب صلی الله علیه وسلم پرې د خپل کور فکر دی وکا، پیغور ورکو د خپل کور فکر دی وکا، ستا غوخه او خور خودي مسلمان شوی دی، ته چې د کمی هستۍ د مرګ د پاره رواني پاغي باندې ستا خور ایمان راوړی دی. دا دی تسوي یو کنه. وی عمر دا کور ته اسلام راغلی دی، زما جوړم به خو د خپل خور نصر کلام کوم. په سخت غصه باندې روان دی، د خور کور لورغه او چې ورغه ورته د کور ته ورته طرف کړکو، چې ورکړه کو د ور سره وکی خو دو نو اغیله داغي استاد راغلی او قران ورته خو دو. عمر زمو خور چې کوم دا هغه چې کوم دی یو صحابي دی استاد دی، هغه راغلی دوی ته قران خای، د دې د قران اوازونه اوري دی، او دا خبره خو رښتیا ده، خو یقیني مسلمانان شوي دي. د توري دا موټه چې په دې باندې راکې خدل په دې دروازه دی ور کولاو کا خوري پوښه چې رور میراغه پوښه را باندې نظر هغه استاد چې هغه ته کوټه ته لاشه ته پښ هغه ویل چې عمر راغی، هغه ډایرک کوټه ته نه وته دا کټ لاندې پښ وي ته ملمای او زئی خوري مو دایو خېده کوم سره ارسه وکړه، خو ته پر دې سره ته پښه هغه ته پټ کو او دا خوري را لوري ورته کولاو چې ورې کولاو کو د بده وخي باندې ورمنډ کړه د مړای نه ونیو او د توري په موټي په راکې خودل. دا اسلام راوړی چې کله هغه گزارونه شروع کړو نو دا خوري منځ لراله دا خاون او دا لوري خلاصول، چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصونی کو د عمر رضی الله تعالی عنہ چې سپېړه واره وره او په دومره زور سره د خور د مخ راواچوله چې دا غي د مخ نه دی وینو داري شروع کړ. عمر رضی الله ډېر لوی طاقت ورکړ، ډېر زور ور طاقت چې سپېړه تاوګړه د خور د مخ پیو نو د خور د مخ د ګوتو سره وشلې او دی وینو داري والی او د عمر رضی الله تعالی په مخ باندې دا داري ولګېدی او په دې کپړو دا داري ولګېدی چې خور دی وینو تو قتل په جړا شو. وی عمره یو خبره وره زما کو تو عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم، ګوره زه دې خوري مزم بل څوک نه ما ته کو ځان ته زور وای چې زه د خطاب زوی ما نو زه د خطاب لور یم، زمستانه کوم نه ما اسی ځان مستړی کوا کو بدن می ټوکړي ټوکړي کړو د اسلام نه واپس کېږم نه، زم د خطاب لور یم، اسی ځان مستړی کوا.
عمر رضی الله تعالی عنہ چې خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل تر سره راغی تر څه په ځل کې راغی وی خزه دا پرې دوا خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا مال لګ راکای دا لګ مال راکای خور ورته نه شم درکولې وی ولي وی ته پلیتی ته کافری قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له پلاس کې نه ورکو دې ته تلاس نشي لګولې عمر رضی الله تعالی خلک خو راته وایي کنه لکه راته وایي کنه او دنه چې استاد خبري ووري چې د عمر اواز خو بدل شو خبري خو بدل شي هر ډایرک د کوټې نه ووت د کوټې نه ووت او قرآن کولاو کو عمر واورا او لومبه دا آیت چې څنګه راوړو نو دا آیت راوخته دو انی انا الله فاعبدني واقم الصلاه لذكري دایرک دا آیتو ز الله ما زما بندگی وکي او مون زما د یاد د پاره وکي دا آیت ورد عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی فرمایل یخوري زه غسل کومه دا قرآن مال لک پلاس کې راکې زه د خپل کما او په کوم خسته چې تا ایمان راوړل دی ما غلبو زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی غسل وکړو قرآن خپل کو او خور ته ایمان نبی رسول الله لبوزه چې زه ایمان راوړم اوس دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه سره ناشته ځکه په مکه کې دا خبره خوره شو وی عمر تور اغست د نبی علیہ السلام په مرګ پسې وته دی ټول مکه کې خبره خوره شو کنه عمر تور اغست دا نن دا قسم کړه دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کو په دې پسې وته دی نبی علیہ السلام په دار ارقم کې د صحابه سره ناشته تمام صحابه پریشان دي چې دې راشي نو موږ بسکو ځکه د جهاد حکم خلا راغلی نه دی وجلې خوشونه دغه زمون محبوب ته نقصان ورسې مونږ بس وکړو ولکه عمر رضی الله تعالی روان دي او سیده ورغه په دار ارقم باندې وردن نشو نبی رسول الله د خپل صحابه سره ناستو چې دی وردن نشو صحابه کرام د ترونه کلاس وست ټول راوستي چې زه عمر خو رسید کنه نبی رسول الله ماته فرید وای ماته یو تن به نخو زید خپل زینا نبی رسول الله ډیر زیات بادر خو صحابه کرام فرمای ویمون په ټولو کې زیات بهادر چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکي غونډه आवाज وشو لوی درز وخته د شپې تمام خلک د کورون نه غری وروت چې څه چللي صحابه کرام فرمایي چې موږ رڼاګانې لګولې او موږ سره معلومات کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شاتور اسمان دی بغیر د اسنه راغې زمون په خوا کې ودرېدو د اسنه خطر راکوشو یو دوشه ما د مدینه منورې نه غیر چاپیر چکر ولګو اس نشته مونږ چې د کورون نه راوته نبی علیہ السلام شاتور استختلو بغیر د زنا بربند استختلو او مدینه منوره په بغیر چا پیرا کتلو چې ودا شي نشته ما معلومات وکړو دومره نبی علیہ السلام بهادر وو نو نبی علیہ السلام فرمایل ویړک په نو خای ما ته را پرې د زپ وشو دی پوښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیده ورغه او د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ګریوان نه ونیو یو عمر وای په کوم غرض راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ یې فرمایل به قسم په الله چې نبی رسول الله زما دي ګریوان تلاش کو کنه او زه داسې وړه کولم چې عمر په کوم غرض راغلی وی قسم په الله د سر د وختونو واره تر خپو پوری غاډه خولي وتی وي چې سیو زما دي ګریوان ته لاس راواچ او زما د بدن د خلو لون شراب شو هر وخت مې نه غري غودري دومره د نبی رسول الله روبو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا الله محبوبه کلمه راتوایا الله محبوبه کلمه راتوایا چې عمر دا خبر وکړه وی ما ته کلمه وایا دلته صحابه کرام د نړۍ تکبیر आवाजونه شروع کړو صحابه کرام چې شروع کړ الله عمر مسلمان شو دا توقع امید د چاو خدای ته نبی رسول الله دعا وکړه وکنه الله اسلام مضبوط کی په یو د دوه عمرینو نه خاطر عمر رضی الله تعالی ایمان راوړو نبی رسول الله ته فرمایل وی دا الله پیغمبره دا کوم دین چې تاسو تراوړې دا کوم قران چې تاسو تراوړې دا یقیني حق دی نبی رسول الله قسم په الله چې دا رښتینی دین دی بیا پټ پرې کوټه کې ولې ناسیه عمر رضی الله عنه بیا پټ ولې ناسیه نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایل ما ته د الله حکم لانه دی شوی زه ښکار تبلیغ نشم کولای ما ته د الله اجازه نه دی شوی عمر رضی الله تعالی عنہ له کلاس ورکو عمر خو لاړو دی خو به وسیلام کوي عمر پټ تبلیغ نشي کولای عمر پټ په کوټه کې نشي کولای راسته زه خو لاړم ما خو خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکه مکرمه ته ودرېدو اے خلکو ووري عمر ابن خطاب د نن بعد مسلمان دی او کو پچا کې طاقت نه وړاندې دي الته ابو جهل او مرګري ناستي چې عمر رحمه الله نبی رسول الله سره راوړي موږ او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړ د بیت الله شریف سره خواته ویزه مسلمان شوم او د نبی سلام خلاف چې څوک را مخ کې شه دا د الله رحم دی دا عمر
چې کله ایمان راوړو اسلام راوړو هغه تکبر هغه غرور بیا هغه نو بیا عاجزي وه. ما درته اوس وي حسن رضی الله تعالی فرمایي وي د اختر ورځ وه د اختر ورځ وه او عمر رضی الله تعالی د کوره ووتو وي په کپړو کې ټاکې لګېدلې وي. وی قسم په الله چې ما شمارلې د عمر په کپړو کې 12 ټانکې لګېدلې وي. ځای په ځای کمیش لیدلې وه هغې ته به یې ټوکې ګنډلې وه 12 ځای کمیس ته ټانکې لګولې وي. بیا د عمر رضی الله تعالی سادګي وخه دا ولې دا یره راله د الله نه یره راله. بیا دا عمر رضی الله تعالی عنہ په جماعت کې ناست دی داسې ځان له ناستې فکر کوو چې په جلا شو دا اوښکې په دې ګیره را روانې شوې دا اوښکې په دې ګیره به یې د صحابه کرامو ته راټول شو امیر المؤمنین ولې څه چلو شو ولې جاړې وی جاړم په دې باندې چې زه د مسلمانانو بادشاه یم او د قیامت ورځ به وي او الله تبارک وتعالی به د عمر د دې ګریوان ونیسي او تپوس به دې کوي چې عمره د فرات په غاړه باندې یو سپی د تږي نه مړ شوی او بادشاهي ستا وه د فرات په غاړه باندې سپی د تږي نه مړ کېده او بادشاهي ستا وه تا هغه ته اوبه ولې نه وې رسولې زه به الله نه څه جواب ورکوم زه به الله ته څه وایم زه به ځان څنګه خلاصوم. عمر رضی الله تعالی عنه اخره زمانه کې ډېر عمر شوی امیر المؤمنین دی. په دغه ټایم کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته پیغام ولیکو هغه ته پیغام ولیکو ستا د کشرۍ لور چې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها زه دا غواړم چې د دې سره نکاح وکړم د دې سره څه وکړم. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل زه دا غواړم چې ستا د لور سره نکاح وکړم او وجه ورله وښودله یا اگر چې زما عمر زیات دی او د دې عمر ډېر کم دی خو نکاح ورسره ځکه کومه چې زما نسب د نبي علیه الصلاة والسلام د نسب سره یو ځای شي ځکه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی لور وه او بیبي فاطمه د نبي علیه الصلاة والسلام لور وه. نو زما چې د ام کلثوم نه کم بچي پیدا کېږي هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام نوسي وي نو زه دا غواړم چې زما نسب د نبي علیه الصلاة والسلام د نسب سره شریک شي ځکه د دې سره نکاح کول غواړم. علي رضی الله تعالی عنه فرمایل عمره دا جنۍ به دې خوښه شي زما دا لور به دې خوښه شي زه ټیک ده زه یې درلېږم که ستا خوښه شوه نو ام به ماته ووایه که خوښه دې نه شوه نو ام به ماته ووایه دا شرعي مسله ده ښه یو سړی د یوې جنۍ سره نکاح کوي نو د هغې مخ ته کتی شي خو د شهوت په نظر به ورته نه ګوري ښه د هغې مخ ته کتی شي خو په دې نیت به ورته ګوري چې آیا دا جنۍ زما مناسب ده او که نه ده صرف په دې نظر به ورته ګوري. یو انسان وایي زما په ځان باندې کنټرول نشته خواهشاتو باندې بیا ورله کتل جایز نه دي. نو یو هلک دی د یوې جنۍ سره نکاح کوي د هغې مخ لیدی شي نو علي رضی الله تعالی عنه فرمایل زه یې درلېږم ستا خوا لکه خوښه دې شوه بیا به ماته ووایه. نو د خپلې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها له صادر ورکړو وایي دا صادر امیر المؤمنین له اوسه عمر لره هغه ته ووایه چې دا صادر دې خوښ دی که خوښ نه دی صادر هغه له اوسه. نو ام کلثوم دا صادر راواغستو او عمر رضی الله تعالی عنه لراله نو چې راله وی امیر المؤمنین زموږ پلار رالېږلی او دا صادر یې راکړی دی چې امیر المؤمنین ته ووایه چې دا صادر دې خوښ دی که خوښ دې نه دی. بس عمر رضی الله تعالی عنه کې الله تبارک وتعالی ډېره حیا یې شوه ډېر حیا پکې الله یې شوه بس په کار خو دا و چې د هغې مخ ته یې کتلی وی چې دا خو یې رالېږلي زما د لیدو دپاره که نه خو عمر رضی الله تعالی عنه د هغې مخ ته نه شو کتی د خپلې حیا د وجې نه د هغې مخ ته یې نه شو کتی نو د هغې خپو ته یې کتل چې زه د خپو نه به ما ته څه اندازه وشي چې د هغې خپو ته یې کتل که نه بس ام کلثوم چې دا وړه ده عمر کې ډېره کمه ده خو صادر ته ګوري او امیر المؤمنین ته ګوري چې ما ورله راوړی صادر دی او هسې کوي زما خپې صادر ته نه ګوري. نو ام کلثوم ورته څه وایي امیر المؤمنین راوړی مې درته صادر دی چې ستا خوښ دی که خوښ نه دی او ته سې کوي زما خپې وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی نو دا سترګې مې به درنه ایستلې وي. داسې زنانه دي ښه داسې زنانه دي ډېره حیاداره وه وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی په دې سترګو کې مې درته دا ګوتې درکولې دا مې نه بار تر ایستلې راوړی مې درته صادر دی او ته زما خپې سې کوي. زه نن زمانه زنانو ته هم وایم ډېر زنانه زمونږ چې سادهګانې وي که څوک ورته په غلط نظر وګوري نو دا چپ پاتې شي څه ونه وایي خبره ښکاره نه کړي. نو کوم انسان چې پلیت وي په زړه کې ګندګي لري که نه هغه د دې د خاموشي رضا حساب کړي حالانکې دا د حیا نه غږ نه کوي د غیرت نه غږ نه کوي. زه وایي دا بدمزاجه شو پلیت شو زه به دا خبره غلې کړم هغه د هغې نه غلطه پیدا اوچته کړي. نه زنانو هم په کار دي چې څوک په غلط نظر وګوري چې ووایي چې دا سړی د دې سړي دا سترګې خرابې دي چې هغه ته داسې سبق ورکړی شي چې سبا بل چاته بیا داسې ونه ګوري. نو هغې ورته وایي امیر المؤمنین عمر که ته امیر المؤمنین نه دا سترګې مې درنه ایستې. عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی لاړه شه بابا ته یې ووایه چې دا صادر مې خوښ دی دا صادر مې څه دی خوښ دی. اوس ام کلثوم چې لاړه که نه علي رضی الله تعالی عنه لره وی بابا عمر وایي
چې صادر مې خوښ دی صادر مې خوښ دی وی بابا یو خبره درته وکړم وی او دا څه عجیب امیر المؤمنین دی دا څنګه عمر دی وړې مې ول صادر وکتلې زما خپو ته زما خپې سې کولې صادر یې نسې کو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل بچي دا د خاوند دی خیر دی کتلې شي ورته دا د خاوند دی کتلې شي ورته خو بابا تاسو دی لګیو او بچي ما دی لګیلې وي هغه ستاسو د نکاح خواهش لري ستاسو رضا ده ام کلثوم او زما هم رضا ده زما هم غرض مې دا کو چې دومره حیادار او دومره حیادار او دا لور د چا د فاطمه رضی الله تعالی لور وکنه نو چې کله مور حیادار وي نو ضرور بچي بیا سي حیادار وي موږ چې چغې وایو د میندو ته چې د دې موبایلونو نه واوړئ د دې پلیتو کپړو نه واوړئ د دې بربنډو جامو نه واوړئ د دې اثر په بچو باندې هم کېږي سبا بیا سر او تندې ټکوي زما بچي زما خبره نه مني دا لور د فاطمه رضی الله تعالی وا او په فاطمه کې الله تبارک وتعالى څومره حیايي شو یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په کټ باندې ناسته ده نوې سپګمې راختلې میاش راختلې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي فاطمه میاش راختلې ده وګوره کنه میاش راختلې ده فاطمه رضی الله تعالی غوړه کو تاسو ښکته ګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي بچیا میاش راختلې ده ودی نه کتلو ای بابا زه د یوې ورځې د دوه ورځو د درې ورځو میاشت نه ګورم زه ورته نه ګورم بچي ولې نه ګوري ای بابا دې ورځې کوته سړی ډیر ګوري هر څوک دې ته ګوري نو زما او د سړو نظر په دې میاش باندې یو ځای کېږي زه کوته په دې ورځو کې نه ګورم الله تبارک وتعالى ور دومره حیا ورکړه هغه دا شرعي مسله نه چې خزي میاشت نشي کته شي دې څه ګناه نشته خدا دا هغه خپل حیا وا چې دې میاشت په دې ورځو کې سړی ګوري نو زه ورته نه ګورم زموږ نظر دغه ته یو ځای کېږي نو چې مور حیادار وي نو بچي بسې ضرور حیادار وي د نن زمانې زنانه ولا راشه کنه غټي غټي غاړي به جوړې کړي نیم جسم بخکاری نری نری لپټې به وي سټ بخکاری ویښته بخکاری ساخي به دومره چاکونه به دومره اوچت اوچت راخکړي د زنانه و چې تشي به ښکاري نو د کمې زنانه چې په شریک کور کې پاتې کېږي لیورونه دي پکې شریک کور دی او کپړې داسې چې د هغې نه تشي ښکاري باد په سړک روانه ده ګاډي ته چې ښکاري تشي ښکاري دا بربنډه ده که نه ده بربنډه نور څه ته وایي نو د دې زنانه چې بچي پیدا شي بیا کې به حیا وي هغه به د دې زنانه نه یو دوه چنده سیوا که نه سیوا هغه به د دې نه یو دوه لوېشتې سیوا ځي د کمې مور چې تش ښکارېدل د کمې مور چې شاته سټ ښکارېدو د کمې مور چې مخې ته مرۍ ښکارېده د دې بچي چې راشي د هغې به د دې نه پورته څوک نه بیا ښکاري ځکه پرورش د دې مور په غېږ کې شوی هغه د دې مور کپړو ته ګوري چې زما مور داسې لباس کوي نو بچي به یې څنګه لباس کوي دې وجې نه مونږ خپلو خویندو ته وایو خپلو میندو ته وایو الله تبارک وتعالی حسن درکړی دی ښکلا یې درکړې ده دا د خلکو د ښودلو دپاره نه ده درکړې دا ستا د خاوند دپاره درکړې ده دا ستا د خاوند امانت دی په کوم ځای باندې چې د زنانه پردي سړي نظر ولګي دې ښځې خیانت وکړو د خپل خاوند سره د الله سره خیانت وکړو د الله د رسول سره خیانت وکړو د خپل خاوند سره خیانت وکړو دا دې نه و چې دا ما ښکلی کار وکړو او دا ښکلی جسم یې د اور د جهنم سکروټې وګرځولې دا خو په خپل جسم ناست کې مال الله ښکلی جسم راکړی که نه دا دې د اور د جهنم لرګي وګرځول دا جسم ظلم دې په ځان وکړو نو غرض مې دا کوو چې الله تبارک وتعالی هغې له حیا ورکړې و حیا نو عمر رضی الله تعالی او علي رضی الله تعالی فرمایل بچي دا ستا خاوند دی ټیک د ماته دا نکاح منظور ده دا نکاح منظور هغه دا عمر رضی الله تعالی چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډیره درناکه ده د سهار منځله راغی اصل کې یو غلام و د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی غلام د عمر رضی الله تعالی په بازار کې تو دی غلام ورته وویل یا عمره زما د مولا ته ووایي چې په ما دا مزدوري لږه کمه کېږي د به زما نه مزدوري ډېره غواړي عمر رضی الله تعالی ته فرمایل څومره مزدوري درنه غواړي وایي 4 درهمه یا 4 دیناره خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي عمر رضی الله تعالی د پیسې تپوس وکړه ته څه کار کوې او د خپل کار خو عمر رضی الله تعالی ته دومره قدرې ووي دا خو ډېره نه ده 4 روپۍ خو ډېرې نه دي ورځې کې ستا نه غواړي ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي دا خو ډېره نه ده صرف دا خبره ته وکړه خو د عمر زموږ په زړه کې دا و چې زه د ما ته سپارش کوم زه به مغیره ته ووایم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده لاړ دي دا مجوسي غلام و ده په زړه کې ویل خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم دا خبره پرې بده ولګېده د عمر زموږ ته راځم ستا به هم فکر وکړم خنجر یې واغست خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو په دواړه طرفه او هغه خنجر به یې روزانه په اور کې ګرمو او بیا به یې د زخرو په اوبو کې کېښودو ټینګر چې دا لور ګرم کړي که نه نو بیا له په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي نو ده دا لور دا خنجر به یې ګرمو د زخرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه خنجر یې پسې تیار کړو عمر رضی الله تعالی عنه پسې د سهار ټیم و 27 ذوالحجه وه 28مه ذوالحجه وه د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځې 28مه ذوالحجه وه عمر رضی الله تعالی عنه د سهار مانځه ته مخکې شو چې مخکې شو
دا مجوسی غلامو د ځان د کمبل تاو کړو پټ راغلی مخکې سب ته ځان ورسو عمر رضی الله تعالی په خنجر وو چې عمر رضی الله په خنجر وو د نیت تړلی وو د منځنه غلی را مخکې شو راشاته شو بل صحابي خپل مصلی ته مخې کو دا طریقه ده چې د امام نو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي دا دی وجه نور څه نه خو که امام ته مخې ته په منځ کې څه مسله راشي پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي نو دی به د مصلي نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مصلي ته او مونځ به هغه پوره کوي دا طریقه ده عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مصلي نه راشاته شو بل صحابي مخې ته کو مصلي ته خپلې ته نور څه ونه وي چغې مغې ونه والي صحابه په غلام ورمنډه کړه غلام سره خنجر په دې تلو کې سوار له صحابه په خنجر والو سوار له صحابه نورم شهیدان کړو ملي هو خيار صحابي واغه سره غټ کوټ هغه په زړه ورتاو کو چې بل طریقه د گرفتارولو نشته خنجر چلی غټ کوټ هغه په زړه ورتاو کو را پالي پکې کو خود کوشش وکړي غلام چې ځان په خنجر وي نو صحابه زر لاسونه ونیول ځان یې وځي بیا او لاسونه ونیول ځکه چې تاسو ته وشي چې ته ولې راغلی گرفتار کو تیارو سار ټیم او شاته سپونه ډېر لري پوری تری صحابه دور پونه شو شاته سپونه ولا پونه شو دغه شاته صحابه وي موږ دومره سره پوه شو چې اول आवाज د عمر رضی الله تعالی عنہ فقیرت کا ورسته بل صحابي आवाज شروع شو دومره پوه شو او دومره پوه شو چې مخې ته سره شور غونته وشو نور پوه نشو ځکه صحابه داسې منځ ټیم دومره ورانه وینه جوړو د موږ خو به ډېر خیال ساتو کنه دا غلام گرفتار کو جیل ته ورتاو کو عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته ورو چې کور ته ورو عمر رضی الله تعالی عنہ بیوش رااله بیوش شو صحابه ولا پي ورکړ په خله کې چې ته پي ور واچول مېدې سره شی په خېټه کې بار تر وبایدل په بار تر وبایدل عمر رضی الله تعالی عنہ فروت طبيب راوست ولا ډاکټر ولا راوست د عمر رضی الله تعالی عنہ لګستر کې وغړي دي بیوش نه چې ستر کې وغړي دي کو زمون په شان سره ونی چاله مال ډاکټر ولا زمون شوم نه دا چې وړي نه وي رومبه تاسو د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وې د مون سو شو د مانزه سو شو زه په مانزه عالم کنه نو د مانزه سو شو موږ په نیمه کې پاتې شو سره ته ورسېدو صحابه ته نه امیر المؤمنین موږ پوره شو سره ته ورسېدو ویخه ایمان وبراولای مال وبراکای نو صحابه ولا په جام کې وبراولي کې د شي تګي ځکه چې حالت د ځان کدن د سره تګي کیږي وبراولي دې بس کی وینه مال په کوزه کې وبراکای ډېر راکای چې په کوزه کې ولا وبراولي عمر رضی الله تعالی عنہ ما پاسه زاودس کومه زه ته خواته ولال عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ زه ته وی بابا په دې ټیم کې هوتا ته تیمم اجازه شته نو تیمم موخه کړه زاودس پکې دوره تکلیف کوي عمر رضی الله ته وی عبد الله ما ته شریعت نه خیا ستاره په دې مسله ډېر خبر وایم زه د نبی رسول الله سره ستاره ډېر پاتې شوم ته مې زه پلار یم ما ته دا مسله معلومه ده ما ته مسله مخیا خوراک او زاودس کولې شم او داسې وکړو ما ته تکیا کېده مخ می قبله تکای زمونږ کوم زمانه د سار مونږ نیمه کې پاتې شوی دی د مونږ اهمیت وفي جنې غره ښا نه چې په سر می دړي زنه مونږ نشم کولای د مونږ اهمیت وفي جنې ما ته تکیا کېده وای زمونږ کومه عبد الله بن عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي بابا په اشاره مونږ په دې حالت خو په اشاره باندې مونږ جایز دی عمر هغه بیا فرمایي ما ته مثلا مخه په دې مسله باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته لاس ونیو ما ته دې صاحب سره ستاره ډېر وخت تیر کړی دی زه په دې مسله ستاره ډېر خبر وایم ما ته تکیا کېده زمونږ کومه عمر رضی الله تعالی عنہ منځ کو چې منځ کو صحابه ولا تسلی ورکوله اس پروا نشته ته به جوړ شي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي کو تاسو مال دی وجنه تسلی راکوي چې ته به دې گزار نه سم شي زه سمېدو ولا نه ما زه شهید کېږم زمرم ما ته فتلا خدا ته پوس را کوم چې زواله چای ما چا ولم دارات وای صحابه ورته وی فیروز غلام والی د مغیره ابن شعبہ کوم مجوسی غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی عمر رضی الله تعالی عنہ الحمدلله الحمدلله الله ستاسو لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاس نه لګیدل دا خبره وکړه الحمدلله شکر دی چې دا انسان د لاس نه لګیدل څوک چې قبله ته مخ کوي ځکه چې څوک مونږ کوي دا ډېر لوی اهمیت دی نو عمر رضی الله عنه فرمایي شکر دی چې هغه سړی نه مړ چې څوک ست مخ کوي قبله ته مخ کوي ځکه چې قبله ته مخ کوي مونږ کوي او زوی والے زما د وجه جهنم ته ځي بیا سره د مونږ بیا جهنم ته ځي نو شکر دار چې کافر دی مسلمان نه دی صحابه وته عمر فانسی کو عمر وته څنګه فانسی کوي زه ژوندې ما زه خو سمړم چې تاسو هغه فانسی کوي قصاص ته نه اخلي اكو یې مړ شوم هغه اختیار می بیا وارثانو ته چې معاف کوي کو قصاص اخلي او بل هر خو زه ژوندې ما تاسو هغه څنګه وجنای الا په جیل کې دی عمر رضی الله تعالی عنہ ځان باندې فوش چې زنه فاتې کېږم بهر خبر را لاندوم چې په ځان فوش چې زه نه فاتې کېږم د خپل زوی وروغوښتو عبد الله یا عبد الله لاړ شه او زمون مور عائشه بیبي ته وایه
چې د عمر د زړه د ارمان دی چې د خپل دوستانو سره په خوا کې ود شي او دا هغوی سره په گاون کې سملی. عائشې ته وایي ستا اجازت شته؟ ځکه نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د عائشې په کوټه کې دفن دي که نه، دا د هغې په کور کې دفن و. ویې لاړ شه عائشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاون کې وده کېده غواړي، که ستا ورته اجازت وي. خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې راغی عائشې بیبي ته ور وټکاو. عائشه بیبي راله ویې مورې زما بابا وایي زه د خپلو دوستانو سره په ګاون کې څملاستل غواړم، ستا اجازت شته؟ عائشه بیبي په ژړا شوه وایي دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و، ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او په خوا کې به ورسره ځم یمه، دا خو ما ځان د قبر دپاره منتخب کړی و، خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکوم، زه دا فضیلت عمر ته ورکوم او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شمه، زما اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي. ګوره امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره. چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو، پلار ته وایي بابا ستا د زړه ارمان پوره شو، زموږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کړي د نبي علیه السلام په ګاون کې. عمر رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو، خپل زوی ته وایي عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه، یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی، خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شم، الله هغه ارمان زما پوره کړو. خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه، اوس راځه ژوندی یم، کېدای شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه یې کړی، خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي، کېدای شي دا اجازت یې کړی وي، زړه نه پرې خوشحاله نه وي، خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه وسي نو بیا به ترې اجازت غواړئ، عمر رضی الله تعالی عنہ باندې د زنکدن خوله راماته شوه، نو چې کله به د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ نه کوز کړه ځمکه باندې مې سملوه، ما ځمکې ته کوز کړه. بچی ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم؟ وایي بچی چې ما درته وایي چې ما ځمکې ته کوز کړه ما په ځمکه سملوه که نه، زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم، خپل مخ په خاورو کې ریګړه وکړم او نبي علیه الصلاة والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم. زوی په ځمکه سملو، عمر خپل مخ په خاورو کې کېښودو، خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو. علي رضی الله تعالی عنہ رالی وی عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي، عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مرګ نه نه یریږم، خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس کې زه به څه جواب ورکوم. هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاه دی، په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي، 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي، 14 ټاکۍ. هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي نو زه به څه جواب ورکوم. عمر چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي و د عرفات په میدان کې په لکهو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی نو به عمر و، زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی به څوک و؟ عمر و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو، وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي، ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی، په میدان محشر کې موږ داسې ملګري پاسو. دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي، خو بیا هم عمر جاړي وي زه به الله له څه جواب ورکوم، کله چې روح ورکو وفات شو صحابو جنازه راواغسته، رالو د عایشې بیبي کوټې خواله بار یې کټ کېښودو، عبدالله بن عمر رامخکې شو په ژړا شو، وی مور بیبي عایشې زما پلار راغلی د اجازت غواړي د نبي علیه الصلاة والسلام په خوا کې د آرام، ته ورته اجازت ورکوې او که نه ورکوې؟ دا د عمر زما وصیت و که نه، زما جنازه به هغه هغې نه دننه کوئ چې تر څو پورې ته عایشې بیبي اجازت نه یې کړی. نو عبدالله بن عمر عایشې بیبي ته فرمایي وی مور بیبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې سم نم، ستا ورته اجازت شته؟ عایشه بیبي په ژړا شوه، خپل څادر یې راواغوسته د ځان نه یې تاو کړه، سیټ ته لاړه، وایي زما ورته اجازت دی دفن یې کړئ، زما ورته اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنہ دفن شو. دا نننۍ ورځ چې ده دا ډېره درناکه ورځ ده، 1 محرم، دا د عمر رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ ده. هغه په دې ورځ باندې شهید شوی و. موږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله موږ هم داسې غونته حاکمان راکړه، الله موږ هم مسلمانان یو کمزوري به یو، الله موږ هم داسې غونته حکمرانان راکړه چې په وخت د ځنکدن کې ورسره دا غم چې زه به الله له څه جواب ورکوم، زما به د دې رعایت تفوس کېږي، موږ له داسې نیکمله غونته کې حکمرانان راکړه. داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ، घंटे वाला निशान क्लिक के
چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په اواز باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مخې ته راځي. کمنټس کې سبحان الله، الحمدلله، ماشاءالله ولیکئ. خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام.